بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل الوقف. حدیث سلورم باب دے تعرض د بیانات راغلی. نوول فصل کې راته اصول بیان کړیو، دویم فصل کې په احکام نکاح کې چې تعرض د بیاناتو ترجیح بچاته ورکو داغه بیان شوی. اوس د وقب مسائلو کې چې تعرض د بیانات راشي، ولی چې دو کسان یو کس دعوه وکي بینت کون الوقف فاسد الشرط، یو کس دعوه وکي چې وقف کې شرط فاسد لګیدلی او نور دعوه وکي نه چې وقف صحیح دی، وقف کې شرط فاسد لګیدلی او معنا وقف صحیح نه دی، نو بل کس دعوه وکي چې وقف صحیح دی، دواړه ګواهان راولي، نو اصل دا چې وقف دی صحیح. نو څوک چې د وقف د فساد خبره کوي هغه خلاف اصل خبره کوي، او خلاف اصل خبره څوک کوي هغه مدعي وي، نو ګواهان به هم د معتبر وي. وګورئ، بینت کون الوقف فاسد الشرط راجحة على بینت کون الوقف صحیحا. دا وشو ماده نمبر 167. بینت تقیید الوقف راجحة على بینت اطلاق الوقف. یو سړی دعوه کوي چې دا وقف چره دا مقید دی خاص خلکو د پاره یا خاص عبادت د پاره، مثلا منځ د پاره یا مقبره د پاره، او نور کسان چې بل کس چې هغه د اطلاق دعوه کوي چې نه مطلق دی، هر کار به کی کو یو وای د هر چا د پاره دی. نو اصل دا چې یو شی وقف وینو د هر چا د پاره وي. دا مثال یې خلګي. نو څوک چې وای خاص خلکو د پاره مقبره ده یا خاص خلکو د پاره د اوسېدو دا ځای دی وقف، نو دا د خلاف اصل خبره کوي، د زیادت خبره کوي، د یو قید زائد خبره کوي، نو دا خلاف اصل له لحاظه ګواهان به هم د معتبري مدعي دي. بینت تقید الوقف راجحة على بینت اطلاق الوقف. وليس وقفی زمکه پاغه باندې عمارت ده، یو کس داوو کی د عمارت ازما دی وقف زمکه چې دا وقفی ده، متولی وي چې نه عمارت هم وقف ده. دا کوم خارج کس چې دا وی وقف زی کې عمارت زما ذاتی دی، دا خلاف اصل خبره کوي، ځکه اصل خدا را چی زی وقف د عمارت بم وقف وي، نو دا مدعي شو، لهذا ګواهان بم د معتبري. بینت خارج على ان العمارة في ارض الوقف ملكه راجحة على بینت المتولي على ان العمارة للوقف. ترجمه کوم کو پیږي پی. بینت ذی الید على ان الدار وقف علی بتاریخ وقف علی یا وقف علی بتاریخ سابق راجحة على بینت القیم على انها وقف بتاریخ لاحق. یو سړي سره یو مکان قبضه کړي، کور سره قبضه کړي، او دا وایي چې مثلا په 1 جنوري باندې د ما توقف شوی دی، او د دې کور چې څوک متولی قیم دی هغه وایي چې نه دا په 10 جنوري دی مثلا. نو څوک چې مخکې تاریخ بیانې سبقت تاریخ د قوت ترجیح او صورتو کنه یو ذریعہ وا، نو هغه غیر به اعتباري. بینت ذی الید على ان الدار وقف علی بتاریخ سابق راجحة على بینت القیم على انها وقف بتاریخ لاحق. پیږي به ماده نمبر 170. بینت الخارج على الملك المطلق راجحة على بینت ذی الید المتولی على انه وقف. یو سړی خارج دی ذلیت نه دی، دا دی زی دعوه کوي د ملک مطلق چې زما دی، سبب نه ذکر کوي، او متولی کوم چې ذلیت دی او چې نه دا خو وقف دی. نو چې څوک ذلیت دی متولی دی دا اصل دی، دا چې څه وایي
دا د ظاهر موافق خبره کوي دا کزي متولی مزه وقف دی د څوک چې وی ملک مطلق دا وکي ازما دی دا خلاف ظاهر خبره کوي نو خلاف ظاهر شي مدعي دا غواهان وقبليږي بینه الخارج علی الملك المطلق بینه د خارج په څه معنی بینه په ملک مطلق باندې دا راجح وي په بینه د ذلیت باندې کوم چې متولی دی على ان وقف او د بینه بدی چې دا وقف دی ستانه دی مسائل البيوع اسانه مسلې دي دو کسان د یو کس نه د یو شی د اخیستو دعوه وکړي یو ما اخیسته بل ما اخیسته دواړه ګواهان هم راوړي نو د چا ګواهان چې مخکینی او تاریخ هم دواړه بیان کی نو د چا ګواهان چې مخکې تاریخ بیان کی مطلب د یو ګواهان 1 تاریخ بیان کی جنوري د بل 10 بیان کی نو سبق تاریخ چې قوت ترجیح یو طریقه ده نو سبق تاریخ والا گواهان له اعتبار ورکو پیږي کنه هغه له ورکو دا شی بینه الخارج على الشرائع بتاريخ سابق راجحه على بینه خارج على الشرائع بتاريخ لاحق ماده نمبر 172 بینه البائع على زیاده الثمن راجحه دا موږ قدرت کې ویلو مشتری مثلا 100 روپے یادې یو بایو ته 2000 یادې نوستي کې څوک چې زیادت دا وکي قیمت دی دی بای نو ګواهان دواړه راوستل د بای ګواهان له اعتبار وي اور پسې ماده کې د مبيع خبره ده مشتری وي 2 کیلو غنم دی 100 روپے را کړی بای وته وي کیلو می در کړی دی دواړو ګواهان راوستل قدرت کیو څوک چې زیادت دا وکي یعنی مشتری به مبيع کې د ګواهان له اعتبار وي نو په سامانو کې د زیادت داوا بای کوي داغه ګواهان له اعتبار وي مدعي دي زیادت خبره کوي دا بل منکر دی د زیادت نه په دې دویمه مسله کې مشتری د زیادت مبيع داوا کوي بای منکر دی نو ګواهان د مدعي له اعتبار کوي تاسو ګورئ بینه البائع على زیادة الثمن راجحة على بینه المشتری على نقص الثمن 173 بینه المشتری على زیادة المبيع راجحة على بینه البائع على نقص المبيع وشو کنا خجی بای د بای تلجئه داوا کوي او مشتری د بای بتاتی داوا کوي بای تلجئه خو پیژنې کنه هغه بیا چې سره مصلحت په وجه بای مشتری ته وي دا شی پتا در خرڅومه او غره حقیقت کې به بیانې دا د هزل او د مذاق په حکم کې مخ ویلو کنه مری څه ویږي په هغه څه مصلحت ده مصلحت به بنا باندې به موت سیجاب او قبول وکړو او دا مطلب بنی چې رشته مبیاستا شول مشتری او ته مال پیسې راکې خدا مصلحت ختم شو او بس خپل مبيع ما تراکه پیسې بدر کوم دا سه مذاق او هزلی ښه نو اصل په بیا کې دا د مولوی صاحب چې بیا دې بتاته یعنی صحیح بیا دې مکمل بیا چای کې مشتری د مبيع مالک جوړیږي بیا د سمنو او بیا تلجیه خلاف ظاهر ده نو څوک چې د بیا تلجیه دا وکي دا خلاف ظاهر ده مدعي ده نو که دواړو ګواهان را وصل نو به تلجیه والا ګواهان له اعتبار وي نه رسي بینه البائع على ان البيع تلجئه راجحه على بینه المشتري على البتات ماده نمبر 175 بینه بيع الوفاء دم تاسو ته یاد را بيع وفا چاته وي یو سړی په بل باندې دی یو سړی باندې د چا قرض وي او دا ورله یو شی ورکی چې بس دا کوم قرض یې راپورې دی پای کې دا شی شو خو ګره که قرض می واپس کو درته نو به مو بیا واپس راکې راته دا خو اصل کې رهن حیثیت دی کنه مونږ ویلو او ماده شروع ماده کې ویلو العبرة للمقاصد والمعاني للالفاظ والمباني کې ویلو چې بيع بالوفا چې د حقیقت کې رهن ده نورې قسم ملته کړې وي
که عقد په وخت کې شرط ونه لګي یا واده وکړي وروستو نو بیا ګنجایش شته دی. بهرحال اصل کې دا چې بیع د بتا ته صحیح بیع دی، بیع بالوفا دی نه وي. نو څوک چې د بیع بالوفا دعوه کوي دا د خلاف اصل خبره کوي، دا به مدعي ګواهان به هم د معتبري. بینه بیع الوفا چې دا به راجح وي علی بینه بیع البتات معنی بات دی که بتات لیکلی بتات کنه حجی. بینه المشتری علی الاقاله ولی صاحب زید چې عمر نے کتاب واخستو، اوس دا زید کتاب واپس عمر ته ورکوي. عمر وی دا بیع جدیده ده ښه، زید ورته وی نه اقاله زه کومه بیع جدیده نه کومه. اصل چې دا اقاله نه ده اصل عامه بیع ده، اقاله کول خلاف اصل ده. نو څوک چې د اقالې دعوه کوي خلاف اصل خبره کوي، ګواهان به هم د ده معتبري مدعي دی نو نه پوهېږي د دواړو ګواهان کې موجود وو. بینة المشتری علی الاقالة راجحة علی بینة البایع علی البیع مبی لیکلی غلط دی، علی البیع ٹھیک دی. ماده نمبر 177 بینة المشتری علی اجازة المالک بیع الفضولی راجحة علی بینة المالک رد المبیع. یو سړي یو شی واخیستلو اصل مالک نه فضولی نه واخیستو، اصل مالک ویل چې هلکه ما اجازت نه دی درکړې ده مبیع واپس راکړه. مشتري ورته وایي نه ته اجازت ورکړی دی چې کله پلان کې دا شی په ما را خرڅ کو تا ته علم رالی بس تا اجازت ورکو. هغه بایع ورته وایي نه ما رد کړله خبره. بیع فضولي کې خو که اجازت ورکوي نافظي کې اصل مالک او که رد کوي رد کېږي، داسې ده که نه. نو دې کې کوم دی دی اصل رد دی ځکه اصل بیع نشته دی، فضولي بیع وکړله نو دا موقوف په اجازت د مالک باندې. مالک اجازت ورکړی که نه دی، نه اصل خدا رچې نه دی ورکړی، دې کې شک دی چې ورکړی که نه دی نه پوهېږي پې. نو اصل دا دی چې بس شک دی په اجازت ورکولو کې، نو په خپل حالت باندې وي یعنی نه دی ورکړی. نو په دې کې مالک چې دا موافق الظاهر دی او مشتری وایي ته اجازت ورکړی دا یو نوې خبره ده، دا مدعي دی، نو ګواهان به هم د ده معتبر وي. بینة المشتری علی اجازة المالک چې هلکه مالک اجازت ورکړی بیع د فضولي ته دا به راجح وي په بینه د مالک باندې په رد د مبیع. 178 بایع د مشتری منځ کې اختلاف رالی، مبیع هلاکه شوې ده. بایع وایي مشتری سره هلاکه شوې ده بس ما باندې نور څه نشته دی. مشتری ورته وایي چې نه بایع سره هلاکه شوې ما ته به اوس راکوي ما ته نه ده میلاو شوي. نو بایع سره هلاکه شوې ده دا اصل ده ځکه مبیع مخکې نه هغه سره وه. مشتری سره هلاکه شوې ده خلاف اصل خبره ده ځکه نوې خبره ده، دعوه کوي تا قبضه کړې بیا هلاکه شوې نوې خبره به کېده که نه. نو څوک چې دا وایي چې د مشتری سره هلاکه شوي کوم ګواهان به دې ګواهي ورکوي او د خلاف ظاهر خبره کوي هماغه د مدعي ګواهان دي، د هغو به قبلېږي. بینة هلاک المبیع عند المشتری راجحة علی بینة هلاکه عند البایع. ماده نمبر 109 بینة خارج على الشراء من رجل بتاريخ راجحة على بینة على شرائها من الرجل بلا تاریخ. یو سړی وایي دا شی زما دی ما اخیستی، بل وایي زما دی ما اخیستی دی، یو هم ګواهان پیش کړي بل هم پیش کړي. د یو کس ګواهان تاریخ بیان کړي د بل هغې بیان نه کړي. نو چا چې تاریخ بیان کړو هغې هغې له به اعتبار وي ځکه دا ورسره زیتي شی ثابتوي که نه یار تاریخ خیال هم دی که نه. نو دا بل د دې بل نور یې نه ثابتوي، دا د تاریخ نه مطلب مقابل انکار کوي. بینة خارج على الشراء من رجل بتاريخ راجحة على بینة على شرائها من الرجل بلا تاريخ. پوهیږي بینة خارج على الشراء من زید وقبض من زید دی
بینة خارج على الشراء من زيد وقبض بلا تاريخ راجحة على بینة خارج على الشراء من زيد بلا تاريخ. یو کس داوو کی چې ما د زید ناخستی ده قبضه امتی کړی ده تاریخ ورسره نه وي او بل کس د زید نه د شرا خبرو کی خو قبضه پکې نه وي دام تاریخ بیان نه کی نو څوک چې قبضی خبره پکې کوي دغه ګواهان له اعتباري زیتی خبره کوي. اول ته موږ اصول کې ویلو کنه چې د ترجیح څو صورت دي قوت ترجیح چې دا په پنځو طریقو کېږي. یو پکې قبضم وا یادم شي سبق تاریخ قوت عقد قبضه دلالت حال او تصرف پنځه قوتونه قوت ترجیح ذکر کړی دلته قبضه ده. بینة ذی الید علی الشراء من زید وقبض بلا تاریخ راجحة على بینة خارج على الشراء من زید وقبض. تخم پرې وصلو کڅ کم جو بینة خارج على الشراء من زید وقبض دغه ده کنه بلا تاریخ راجحة على بینة خارج على الشراء من زید دلته قبضه نشته بلا تاریخ 181. بینة ذی الید علی الشراء من زید وقبض بلا تاریخ راجحة على بینة خارج على الشراء من زید وقبض بلا تاریخ. تاسو لګو ګورئ ما خپل چې پوه شو به پیسته شرا دا وی و مکړه بل مکړه یو د زید نه شرا دا وکي ور سره د قبضی دا وکي ور سره صاحبیت هم دی صاحبیت هم دی نو دا صاحبیت کېدل صاحب تصرف کېدل دی قوت د تحصیل له حال هم د ملګرته کوي او بل چې غم د شرا د زید د داوا کوي او د قبضیم کوي خو تاریخ دواړو سره نشته یو سره ذلیت چې دا هغه راجح وي قوي دی. بینة ذی الید علی الشراء من زید وقبض بلا تاریخ راجحة على بینة خارج على الشراء من زید وقبض بلا تاریخ. اصل کې دا مسله ده نن قدرت کې ویلی او برون هم تیر شوی دا تهاترت البینات والا قصه ده تهاترت البینات دلته د ملک مقید یعنی د شرا داوا د یم غواهان راوستل بل راوستل دواړه تهاتر ختم شو نو به چې چا پلاس کې د ذلیت دغه پلاس کې هم دا صفات شو ویلی مو کنه پرون راته تیر شوی او قدرت کې دا مسله وا د ملک مقید خبره کې ملک مطلق کې خو موږ ول تقسیمو به وګورئ بینة الخارج على الشراء من دغه د کبریم خود 182 کنه بینة الخارج على الشراء من رجل بتاريخ راجحة على بینة ذی الید على الشراء من رجل آخر بذلك التاريخ. مولوی صاحب یو سره داو کی دا شی ما د زید ناخسته دی هغه سره گواهان وی خود د په قبضه کې نه بلکې سوې دا شی ما د عمر ناخسته دی او بیا وری یو کس داو کی دا شی ما خسته دی د زید نه تاریخ هم مت بیان کی مثلا په ایک تاریخ معنی 1 جنوری معنی او بل کس یې غزلیت وی غوې ما د تا د امر نه تا د زید نه ما د امر نه اخیسته هم په دغه یک تاریخ می دی اخیسته پوه شولې په ونزل تبا د خارج ولا غوهان چي دی له ترجیبي خلاف اصل خبره کوي وګورئ بینة الخارج على الشراء من رجل بتاريخ راجحة على بینة ذی الید على الشراء من رجل آخر بذلك التاريخ هم دغه تاریخ بیان کی اصل وجدا ده چې څوک ذلیت نه خلاف اصل لیدا کا پوه نه شولې به مخکې مسله خو بدله وکانته یو کس نه خبره وا بدل تکس شو بدل شو مسائل السلام وای دا یو مسله ده تاسو مولوی سي اصطلاحات د بي سلام پیژنې بي سلام تعریف سره بيول عاجل بالعاجل چغې کی پیسې لاس پلاسوي سمن رأس المال او مبيا پکې هغه پلیټه باندې معلومه نیټه پکې وي په بي سلام کې بای چې د کنه ته مسلم الیه ویل کیږي
پیسې ورته سپارل شوي داسې ده که نه او کوم چې مشتري دی هغه ته رب السلام ویلی کېږي نو د رب السلام او دا کوم شی چې دی که نه غنم وغیره هغه ته مسلم فيه ویلی کېږي نو په قدر د مسلم فيه کې اختلاف رالی رب السلام وی زیت او مسلم الیه چې هغه د کم خبره کوي رب السلام مشتری کنه دا زیادتی مبیع خبره کوي مسلم فيه مسلم الیه باید د کم مبیع د مسلم فيه خبره کوي نو مخکې مونږ ویلو څوک چې زیادت داوا کوي هغه ګوان له اعتباري کنه همدغه شان یو د ښه جنس خبره کوي بل بد جنس نو ښه جنس خبره څوک یې هغه له اعتباري چې هغه څوک دی رب السلام دی مشتری دی دغه شان یو د ښه صفت بل د کمزوري صفت دا کله کېږي کمزوري صفت خبره خو بای نه کوي خو مشتری د ښه صفت خبره خو بای نه کوي مشتری کوي خراله راکا داسې ده که نه نو بهرحال د چا قول ګواهان له به اعتبار وي رب السلام کوم چې مشتری دی بینة رب السلام في قدر المسلم فيه او جنس او صفته راجحة على بینة المسلم الیه بس